زمونږ په دې تحصیل کې د اوسه پورې داسې قسمه کردار چا نه دی ادا کړی کوم چې عنایت الله ادا کړی دی. مدرسه رحمانیه کې زمونږ د مدرسې کې زمونږ نه حفظ کړی دی چې په 2 میاشتو کې د قرآن کریم مکمل حفظ کړی دی او الحمدلله په دې کال کې د رمضان مبارک په دې میاشت کې د سرکاري جامع مسجد کې قرآن کریم اورولی هم دی. زما نوم عنایت الله دی، زه د ماڼۍ اوسېدونکی یم او د محمد یوسف صاحب زوی یم. اوس دا وخت په 6م کلاس کې سبق وایم. تر دې وخت مې په خپل هر کلاس کې فرست پوزیشن اخیستی دی. کله چې د کرونا لاکډاون شو نو زه د قرآن کریم حفظ ته کېناستم او په 20 دسمبر 2020 کې ما د الله په فضل سره د قرآن کریم حفظ وکړو. چې زما څه کله وخت وي نو زه د ملګرو سره کرکټ هم کوم، خپلو خپلوانو کره ځم هم او زه خو ډرامې هم ګورم او ورته هغه ډرامې هم کتلې. اوس عثمان ډرامه 2یم سیزن ګورو. ملګرو سره جنګونه خو نه کوم، خو هسې شرارتونه کوم. دا چې زما بچی دی او اوس په 6م کې سبق وایي. د هر یو پلار دا خواهش چې یاره زما بچي کې څه ټیلنټ وي د هغه پکې نو هغه الحمدلله په ده کې شته. په سکول کې هم په ټاپ باندې په هر کلاس کې پوزیشن شته که نه. قرآن په یادولو کې اوس زمونږ څه دغه نشته چې کوششونه، خو خپل محنت یې او خپل نغوان یې یاد کړی. اصل خبره د دې دا ده چې دی لږه هغه پنکچولیټي چې کومه ده هغه پکې ده که نه. هغه مطلب دا چې د ټیم هغه پابندي او ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قرآن کریم دا حفظ دا یوازې داسې نه چې دی ورته 24 غنټې ناست، بلکې دی ماسپښین مدرسې ته راغلی دی او بیا ماښام واپس کور ته تللی دی. په دې دورانیه کې د قرآن کریم مکمل حفظ کړی دی الحمدلله. ما چې کله به دغه جومات کې تراویح ختم وکړو نو زه به دغه ورځ ډېر خوشحاله وم، ځکه چې ټولو خلکو ماله داد راکولو. زما په ژوند کې دغه ورځ د ډېرې خوشحالۍ ورځ وه. زما ټولو هغه ماشومانو ته کوم چې زما په عمر دي دا پیغام ورته ورکوم چې په دې ایج کې ما د قرآن کریم حفظ وکړو نو تاسو هم زما په شان انسانان یې. دا ګران ده چې تاسو هم د حفظ کولی شئ. همدا وخت د دې لاکډاون نه فایده واخلئ او د سکول د ساخت سره د قرآن کریم زده کړې هم وکړئ.